الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله رب العالمين أحكم الحاكمين ده طول بادشاہ ده طول زبردست ها رب العالمين سے تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمين چې دا غیب صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چې سکه سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمين نسوم تاسو مختار نشي کولای وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دي خو هغه بادشاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دي د هر یو فرد نه الله رب العالمین تاسو پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تاسو او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کم کار کم عمل کوي رب العالمین ته پته نشته نه الله رب العالمین ته زمونږ د کړو معلومات شته خو بیا هم موږ سره الله رب العالمین دا کرامن کاتبین مقرر کړی دي او زمونږ ته پوس کوي د دې د وجه نه چې دا انسان د خپل اعمالو نه منکر نشي لکه وګورئ زمونږ په دنیا کې دا ماحول دی چې کله موږ یو کار وکړو یو جرم وکړو موږ که مشر ونیسي کوم ځای کې ګیر شو نو سمدستي د خپلو اعمالو نه انکار کوو همدغه خبره الله رب العالمین موږ ته په قرآن کریم کې هم بیانه کړې ده چې کله دا مشرک بنده دا د رب العالمین مخې ته ودرولی شي او هغه ترې تپوس وکړي دا ورته وایي والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله موږ په دنیا کې شرک نه دی کړی تا چې کوم پیغمبر رالېږلی او د هغې په لار باندې سم روان ومه د هغې تابعداري د هغې اطاعت د هغې خبره مې منلې ده او ما هېڅ قسم د شرک نه دی کړی الله رب العالمین به دې کرامن کاتبین ته به ووایي چې د دې انسان دا رجسټر او نامې اعمال راواخله چې وګوري نو دا انسان به بیا ارمان کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دا لا څنګه عملنامه ده دغه نه زما وړه ګناه پرېښې ده نه غټه ګناه پرېښې ده تر دې پورې چې ما د خولې نه کومه ښه خبره ویستې ده هغه هم لیکلې ده او که کومه بده خبره یې ویستې ده هغه هم لیکلې ده نن سبا خو مونږ په وړه وړه خبره باندې کنځل بد رد سپکه سپاوی دا ټول وایو خو دا محترمو دا زمونږ ته چې کوم کرامن کاتبین الله رب العالمین مقرر کړي دي هغه یې لیکي سبا به د الله مخې ته چې مونږ حاضرېږو مونږ نه به د دې تپوس کېږي چې انسانه تا خو به په ګپ کې ویله خو الله سره ګپ مپ نه مني الله به ته وایي چې ولې دې ویله که ته دا ووایې چې الله ما خو دا نه دي ویلي
دي کراما کاتبین ما پسې اسی لیکلي دي الله رب العالمین به ستا دا خوله ستا دا لاسونه ستا دا خپې ستا دا هر اندام به ګویا کړي بیا به ته چې دی نو د خپلو اندامو ته وایې چې لم شهدتم علینا ولې په موږ باندې ګواهي کړې وه د ګواهۍ دپاره هم الله رب العالمین دلیل قرآن کې وایي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون په تا باندې به دا ستا لاسونه ستا خپې او ستا خوله دا به ګواهي کوي ته به بیا دې اندامونو ته وایې لم شهدتم علینا په موږ باندې ولې ګواهي کوله دیو به وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما ته څه پته وه زه خو الله ګویا کړم او ما دا حال وویلی چې یاره پلاني په پلاني ټایم باندې پلاني وخت کې په پلاني ځای کې پلاني دی داسې داسې بد رد ویلي یوه خبره به زمونږ د پیدایش نه واله تر مرګه پورې هغه به دا زمونږ اندامونه به بیان کړي چې الله د داسې داسې کار کړی د داسې داسې کار کړی نن سبا موږ دا وړه خبره دا کنځل دا بد رد دا خلکو سپکاوی دې ته موږ سره ګناه وایو نه دا زمونږ په نیز باندې لویه خبره نه ده ولیکن دا الله رب العالمین په نیز باندې دا ډېره لویه خبره ده زما محترمو لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صحابو نه تپوس وکړو چې زما ملګرو دا خبر راته ووایه چې من المفلس فیکم تاسو کې غریب سړی څوک دی هغه وویل چې الله رسول الله غریب خو هغه دی چې چا سره پیسې دی مال دی بنګله دی ګاډي دی دا سړی غریب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او ستاسو په نسبت باندې غریب دا دی خو لیکن د الله رب العالمین په نسبت باندې غریب هغه انسان دی چې من یأتي یوم القیامت چې د ورځ په قیامت باندې به راشي او د هغه سره به ډېر لمونځونه وي دومره پرهیزګار انسان به چې جومات کې به یې لمونځ نه وي پرېښی دومره پرهیزګار انسان به چې نوافل به یې نه وي پرېښی دومره پرهیزګار انسان به چې تهجد به یې نه وي پرېښی ذکر اذکار به یې نه وي پرېښی خو لیکن چې د جومات نه وځي په وړه خبره باندې کنځل په وړه خبره باندې بد رد په وړه خبره باندې تا ته سپکاوی ویل په وړه خبره باندې ستا غیبت کول په وړه خبره باندې ستا بېعزتي کول لکه دا زموږ د مشرانو کار دی چې یو ځای کې ناست یو څوک غلط اخوا دېخوا قدم واخلي موږ هغې ته خبرې شروع کړو نه هغې سپکاوی شروع کړو هغې ته کنځل شروع کړو بیا به څه کېږي نو چې الله رب العالمین عدالت لګولی وي حساب کتاب کېږي ده ته به ووایي چې او تا خو ډېر لمونځونه راوړي دي په دې کې به هغه کس چې تا په دنیا کې هغې ته سپکه ویلې وه دا د هغې بېعزتي کړې وه تا هغې ته څپېړه بې ځایه ورکړې وه تا هغې ته بې ځایه کنځل کړی و هغه به راباندې چې الله څنګه دې دا هلک وبخلو څنګه دې دا سړی وبخلو دغه دنیا کې ما ته کنځل کړي و دغه دنیا کې ما ته څپېړه بې ځایه را کړې وه دغه دنیا کې زما بېعزتي کړې وه دغه دنیا کې ما ته دا ویلي دا ویلي دا ویلي الله به ورته وایي چې صحیح ده د دې دا نیکۍ چې کوم دې دومره لمونځونه او دې زکاتونه او دې روجې او دا نوافل او دا یې راوړې دا دې کسانو ته واچوئ ستاسو څه خیال دی که چېرته دې جومات کې دا موږ کوم کسان ناست یو او ما الله رب العالمین ودرئ او تاسو ټول ما پسې راشئ چې الله دې سړي خو ما ته کنځل کړي وو دې سړي خو ما ته هسې څپېړه را کړې وه دې خو چې دی نو ما ته هسې سپکاوی ویلی و او تاسو ټول زما دا نیکي واخلئ بیا به ملایک وایي چې الله دې څخه نیکیانې ختمې شي اوس څه وکړو اوس به الله وایي چې دا کوم کسان چې دي د دې دا بدي د دې په نامه اعمال کې واچوئ هغه به زموږ د ما نامه اعمال کې واچولی کېږي تر دې پورې چې الله به ورته وایي چې اوس یې پټ مخ جهنم ته راکاږئ وګوره 50 کاله 80 کاله عبادت مې وکړو 50 کاله 80 کاله چې کوم زما عمر و په هغې کې مې ځان هم ستړی کړو جومات ته په وخت راغلی یم خو بیا هم په دې وړه خبره باندې زما هغه ټول عمل څه شی شو برباد شو په کار دا دی زما محترمو چې موږ دې اعمالو ته سوچ وکړو په دې وړه وړه خبره باندې خپل خولو ته کنټرول ورکړو چې د چا سپکاوی نه کوو چا پسې خبرې نه کوو د چا چې بېعزتي نه کوو چا ته کنځل بد رد نه وایو یعنې بیا به دغه زموږ حال دی زما محترمو دا الله رب العالمین لکونو کروڑونو رحمتونه به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله رب العالمین وحدانیت راته وښودل
او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم وښودلې چې د هغې نه ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو الله چې موږ پیدا کړي یو زموږ دا پیدایش دا بیکاره او عبث نه و بلکې الله رب العالمین چې موږ کوم مقصد نه را پیدا کړي هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته په قرآن کریم کې بیان کړی دی او د دې مقصد بیانولو دپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام د نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیا کرام دي دا یې راولېږل په دې وجه باندې په دې خبرې دپاره چې موږ د الله رب العالمین اطاعت او د الله رب العالمین بندگی لکه څنګه چې الله موږ نه غواړي هغه شانتې وکړو. اوس خو موږ کمزوري خلک یو د الله رب العالمین هغه شانتې بندگی نشو کولی خو پیغمبرانو موږ ته خپل هغه ډیوټي خپل هغه کار هغه سرته رسولی دی موږ ته یې بیان کړی دی د هغې نه وروستو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه موږ ته دا ډیوټي سرته را رسولې ده. نن سبا موږ څه کوو موږ راپاڅېږو همدې صحابو ته بد رد وایو همدې صحابو ته سپکاوی وایو خپل ایمان هم خرابو او خپل ځان هم جهنم طرف ته بوزو بلکې الله رب العالمین څه فرمایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا صحابه کرام دا یوه ډله وه چې مخکې تېره شوې ده هغو دپاره هر هغه شی دی چې کوم هغو عمل کړی دی کوم کسب یې کړی دی کومه ګټه یې کړې ده هغو ته به د هغې اجر او ثواب میلاویږي ولکم ما کسبتم او تاسو ته به د هر هغه اجر او ثواب میلاویږي چې کوم تاسو کومه ګټه کړې ده. که ته مشرانو پسې بل چا پسې بد رد ووایې سپکاوی وکړې کنځل وکړې ستا د بد رد سپکاوی هغو ته هېڅ هم نه رسېږي بلکې الټه د هغې سزا د هغې جزا د هغې ګناه هغه تا ته در رسېږي چې کوم تا الټه خوله کلا وکړې ده. ولې دغه صحابه کرام الله رب العالمین فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب العالمین د دیو نه راضي دی او دیو د الله نه راضي دی. دومره لوی بشارت الله رب العالمین دیو له په جنت کې دنیا کې ورکړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې د جنت زیری ولا ورکړی په یو مجلس کې لس صحابه کرام خاص کړي چې تاسو مکمل جنتیان یې. الله قرآن کې فرمایي چې اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون. دا ټول لقبونه دا ټول صفات دا چا ته میلاو شوي دي دي هم صحابو ته میلاو شوي دي. وګورئ ابوبکر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ تپوس وکړو چې تاسو کې نن جنازه چا کړې ده ابوبکر رضی الله عنه چې ما چا نن صدقه ورکړې ده ابوبکر رضی الله عنه چې ما چا نن د مریض تپوس کړی دی ابوبکر رضی الله عنه چې ما چا نن دا کار کړی ټولو کې ابوبکر رضی الله عنه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې د جنت اته دروازې دي او د اتو واړو نه به خلکو ته اواز کېږي چې څوک روژهدار وي د روژهدارو نه به د روژې والا دروازې نه اواز کېږي څوک چې نوافلو والا د نوافلو والا دروازې نه به اواز کېږي څوک چې نورو نیکو اعمالو والا د نیکو اعمالو والا دروازې نه به اواز کېږي. وایي ابوبکر زه د الله نه دا امید ساتم چې د اته واړه دروازې به تا ته اواز کوي. بل دا هم فرمایل چې د مؤمن دپاره ډېر صفتونه ډېر خصلتونه دي او زما دا امید دی د الله دا ټول صفتونه دا خصلتونه تا کې موجود دي. دغه شان صحابه الله رب العالمین موږ له راکړي. عمر رضی الله عنه ته وګورئ چې کله ایمان نه راوړی دومره سختو په خپل دې کفر کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به یې توره ګرځوله خو چې کله ایمان راوړو بیا په دې اسلام کې دومره سخت شو چې کله ایمان راوړو کعبې ته راغی او اعلان یې وکړو کفار ناست دي دا صنادید قریش ناست دي او څه اعلان کوي کوم کس دا غواړي چې د هغې ښځه کونډه شي د هغې بچي دي یتیمانان شي عمر ایمان راوړی دی او که څوک مقابله کوي د کندې ته دې راشي د وادي ته دې راشي
د هغې سره پته ولګي چې څوک تکړه دی داسې صحابه الله رب العالمین موږ له راکړي وو خو بیا دا دواړه دغه ارمان کوي دغه سوچ یې په زړه کې موجود دی چې کاش ارمان دی چې موږ اړو انسانان نه وي کاش ارمان دی چې موږ دغه چنچڼې وي چې بس حلال شوی او غورځېدلی وي کاش ارمان دی چې موږ داسې وي چې الله موږ نه تپوس نه وی کړی او دغه صحابه دي چې الله رب العالمین ورته د جنت زیری ورکړی دی عثمان رضی الله عنه ته وګورئ چې کله د غزوه تبوک په موقع باندې الله رب رسول صلی الله علیه وسلم چندې اعلان کوي هغه دومره وخان ورکوي چې دا یو طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې او د بل طرف پته نه لګي چې کوم ځای ته رسېږي دومره ډېر وخان په هغې باندې چې کوم مال دی په هغې باندې چې کوم سامان دی هغه ټول الله رب العالمین په لاره کې صدقه کړي او دا یې هغه ته وسپاره علي رضی الله عنه بهادرۍ ته وګورئ چې د خیبر په موقع باندې د هغې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي چې زه به جنډه هر هغه چا له ورکوم چې الله او د الله رسول ورنه راضي وي او د هغې ته محبوب وي او الله رب العالمین به دا د هغې نه فتح کوي هر صحابي دا ارمان کوي چې دا جنډه ما له راکړی شي ما له راکړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه راوغوښتو چا ورته وفرمایل چې د الله رسول د هغې خو سترګې خوږېږي هغه وفرمایل چې ما له یې راولئ خپل لاړې مبارکې د هغې په سترګو کې واچولې علي رضی الله عنه فرمایي چې د هغې نه بعد ما د سترګو د تکلیف نه کله زه دردمن شوی نه یم داسې صحابه الله موږ له راکړي داسې بختور صحابه موږ له راکړي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ زما نه رستو زما د دې صحابو اقتدا وکړئ دې پسې روان شئ او په دې باندې دومره کلک منګولې ولګوئ لکه یو انسان چې یو شی په دې خوله کې نیسي په کوم ځای باندې نیسي په دې جامو غاښونو باندې کلک نیسي چې هغه مضبوطۍ سره او زور پرې واخیستی شي دغه مضبوطۍ او کلکوالي سره چې دی نو زما دا سنت د دې صحابو نه واخلئ نن موږ راپاڅو او دې صحابو پسې بدرت وایو نن موږ راپاڅو او د دې صحابو هتک بیانو نن موږ راپاڅو او د دې صحابو پسې سپکې سپکاوی کوو داسې کسان دنیا کې پیدا شوي دي چې زموږ مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها پسې بد رد وایي او دا وایي چې هغه منافقینو په هغې باندې چې کوم تهمت لګولی په دې دنیا کې هغه دا وایي چې یاره د هغه صحابي سره زنا کړې ده نعوذ بالله او زمونږ کوم امام دی هغه به راپاسي د قیامت نه مخکې او دا به د قبر نه راپاسي او دې له به چې دی نو سل دورې ورکوي او حالانکې الله رب العالمین د هغې پاک دامني د اوو اسمانونو د بره نه رانازله کړې ده چې دا پاک دامنه ده دې پسې چې څوک بد رد وایي الله رب العالمین لعنوا فی الدنیا والآخرة الله رب العالمین په هغې باندې لعنت وایي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او موږ څه کوو موږ هغې پسې بد رد وایو الله فرمایي چې الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات دا ناکاره خلک د ناکارو زنانو دپاره د ناکاره زنانه د ناکاره سړو دپاره والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات او نیک سړي د نیکو زنانو دپاره نیک زنانه د نیکو سړو دپاره ولې موږ د صحابه کرامو باندې بیان او الله رب العالمین د دې صفت څنګه کوي محمد رسول الله محمد د الله رب العالمین رسول دی والذین معه او هغه کسان چې دې سره کوم ملګري دي کوم صحابه دي کوم خیر خوا دي اشداء علی الکفار دیو ډېر سخت دي زړور دي بهادر دي جنګیالیان دي چا دپاره د کافرو دپاره د کافر په مقابله باندې چې ودرېږي نو ډېر سخت دي تاسو وګورئ د بدر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو او د مهاجرو امتحان یې اخیستو چې آیا دیو ما سره د زړه نه ولاړ دي او که نه اول تپوس یې د انصارو نه وکړو ولې
ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دا مهاجر خو ما سره ولاړ دی چې د مکې نه ما سره مدینې ته هجرت وکړو راشه اول تپوس د دې انصارو نه وکړم چې آیا دوی ما سره ولاړ دي او که نه دي ولاړ تپوس یې وکړو چې زما د دې ملګرو څه رایه ده ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دوی ټولو رایه ورکړه ځکه دا هم مهاجرو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه زما رایه د انصارو نه ده مقداد ابن اسود رضی الله عنه را پاسېدو چې دا انصاري صحابي و او یې فرمایي چې ای د الله رسوله موږ هغه خلکو په شان دي نه یو بني اسرائیل یاد کړ چې موسی علیه السلام ته وفرمایي چې ان اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون چې موسی تم لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او دې خلکو سره وجنګېږئ موږ دلته ناست یو بلکې موږ هغه خلک یو چې ته موږ ته په کوم طرف باندې حکم کې په کوم طرف باندې چې لګې موږ په هغه طرف باندې ورځو او هلته جنګېږو تا نه مخکې به موږ روان یو او دا جهاد او دا قتال به کوو او ستا حفاظت به کوو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه یې سترګو نه اوښکې وبهېدلې دا د خوشحالۍ اندام و دا هغه صحابه و چې زموږ د پیغمبر سره یې ملاتړ کړی دا هغه صحابه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ویښته یو ازغی به هغې کې تللو باندې برداشت نه شو کولی لکه خبیب رضی الله عنه تاسو وګورئ چې کله کفارو ونیولو او د حرم نه بهر یې راوستو چې شهید کولو تپوس یې ترې وکړو چې خبیبه زړه دې څه ارمان دی هغه ورته چې 2 رکعته د نفل کولو اجازت راکړې الله د 2 رکعته نفل کوم چې 2 رکعته نفل یې وکړم مانځه نه بعد ورته وایي دا ما نفل ځکه زر وکړه چې تاسو زړه کې به دا خبره راځي چې یاره خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه دا مونځ وګد کړو خو زه د مرګ نه یېرېږم ما له د الله رب العالمین ته دا عبادت دومره مزه راکړې وه خو ما ستاسو د وجې نه دا مونځ زر وکړو بیا کفار ورته وایي چې خبیبه موږ به دې په یو خبره باندې پرېږدو ته صرف دومره ووایه چې نن زما په ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله بس دا به ډېره ښه وي صرف دومره خبره وکړه خبیب رضی الله عنه ورته څه وایي د هغې جواب واورئ ته خو لا دا ویل چې زما په ځای باندې رسول الله ولاړ دی مونږ خو دا وایو چې د هغې په خپو کې دا ازغی تک دا هم نه شو برداشت کولی چې د هغې په خپه کې ازغی لاړ شي مونږ دا نه شو برداشت کولی دا شهادت خو دا ډېر لرې خبره ده دغه صحابه دې زما محترم دې وجه باندې الله رب العالمین دې صحابو ته دومره فوقیت او دومره عظمت او دومره لویوالی ورکړی دی معاویه رضی الله عنهم تاسو وګورئ جلیل القدر صحابي دی کاتب وحی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم وحی را نازلېدل هغه به یې لیکل او د بحر په غذا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه صحابیه راځي او د هغې په مخ کې د دې بحر فضیلت بیانوي فرمایي چې زما په امت کې به داسې خلک وي چې په بحر باندې به جهاد کې بحر کې به ځي او جهاد لپاره هغه صحابیه ورته فرمایي چې د الله رسول دعا وکړه چې الله دې ما هم د هغې نه وګرځوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تم د هغې نه شوې خو یاد وساتئ چې الله رب العالمین دې ډلې والاو ته بخنه کړې ده دا مغفور لهم دی وګوره د جنت زیری راځي د الله رب العالمین د رضا کېدو زیری ولا راځي د الله رب العالمین د طرف نه د رښتوني کېدو د کامیابۍ د مؤمن کېدو د مسلمان کېدو زیری ولا راځي تر دې پورې د بخنې زیری هم ولا راغی او نن موږ راپاڅېږو همدې صحابو پسې امیر معاویه رضی الله عنه پسې بدرد وایو د هغې پسې خبرې کوو د هغې سپکاوی بیانو حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته بخنې اعلان کړی دی د الله رب العالمین د طرف نه د سرټیفیکیټ د رضامندتیا میلاو شوی چې دا انسانان راضي دي الله رب العالمین د دیونه همدغه شان د هغې نه وروسته زما محترمو د هغې زوی یزید ابن معاویه هغه هم دې
بحر په دې غزا کې موجود و د معاویه رضی الله عنه د دې غزا کمانډرو سپهسالارو او دا یزید په دې بحر غزا کې موجود و پیغمبر د دې خلکو والاو لپاره د بخښنې اعلان کړی دی نن موږ د معاویه رضی الله عنه پسې هم بدرد وایو او د هغې زوی یزید پسې هم بدرد وایو ما ګوره تاسو ته په ابتدا کې دا خبره وکړله چې دا بدرد ویل دا کنزل کول دا سپکاوی بیانول دا بېعزتي کول د هغو ته هېڅ فایده نه رسوي زما محترمو ځکه الله وفرمایل چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم هغه امت مخکې تېر شوی دی کوم کارونه چې هغو کړي دي الله رب العالمین به اجر او ثواب هغو له ورکوي خو تاسو امت یې تاسو چې کوم کسب کوئ کوم ګټه کوئ کوم شی حاصلوئ الله به تاسو د دې اجر او ثواب به درکوي که تاسو ښه کوئ ښه اجر او ثواب به ته ملاوېږي ښه بدله به ته ملاوېږي او که چېرته بېعزتي کوئ بدرد وایو سپکاوی کوو نو د هغې بېعزتي او بېادبۍ اجر او ثواب به څه شي زمونږ دا عملنامه زمونږ دا نیکیانې زمونږ دا منځونه زمونږ دا صدقې زمونږ دا خیراتونه زمونږ دا ذکر او اذکار دا الله چې مونږ ته 50 شپېته اویا اتیا کاله عمر راکړی دی په هغې کې چې کوم مونږ کسب کړی دی په دې وړه وړه خبره باندې زمونږ دا نیکیانې به چا پسې کړي دي هغو ته به ورسېږي او مونږ ته به د هغو ګناهونه چې کوم دی زمونږ نام اعمال کې به راشي او الله به ورته ووایي چې اوس پړ مخې جهنم ته راکاږي بیا به څه کوو زما محترمو نو پکار دا دی چې د دې صحابو د بېعزتۍ نه د دېو د هتک نه د دېو د پسې کنځل او بدرد ویلو نه ځان وساتو هغه خو لا پرېږده وه هغې کې خو ګناه شته شته دا نن سبا چې مونږ خپل کلي ماحول کې چم ګاونډ کې دا بدرد وایو یو بل پسې کنځل کوو په وړه وړه خبره باندې لکه دا ډریوران تاسو ګورئ سفر خو تاسو کوئ که نه په ګاډو کې یو ګاډی هسې لږ غلط باندې راشي بس کنځل ورپسې وکړو بدرد ورپسې ووایو ولې دغه بدرد زما محترم ستاسو څه خیال دی دا چېرته ځي دا زمونږ په نامه اعمال کې چې کوم په لیولو باندې الله رب العالمین مونږ ته کرامن کاتبین کېنولي دي هغه زمونږ لیکي ښه خبره ښې والا لیکي بده خبره دا ګس طرف والا لیکي د دې به مونږ نه تپوس کېږي ما تاسو لکه څنګه مخکې وویلې مونږ کلي کې ناست یو په جومات کې ناست یو دا ماشومان چغې سوري جوړ کړي منډې وهي د منع کولو په ځای باندې مونږ څه کوو هغې ته کنځل کوو هغې ته بدرد وایو د هغې مور و پلار کنځو چې دا څنګه ماشومان راوړي دي او څنګه بد اخلاقه دي او دا دي او هغه دي حالان کې پکار دا دی چې مونږ د هغې تربیت وکړو ځکه په جومات کې چې کله ماشوم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې زما زړه غواړي چې دا مونځ نور هم اوږد کړم خو لیکن دې زنانو سره دا ماشومان راغلي د دې دا جړا چې زه واورم نو زه دا مونځ څه کوم مختصر کړم چې دا زنانه واپس لاړې شي زر په زر کور ته وګوره هغه ماشومان به هغو جومات ته راوستل هغو به مې خوشحالېدل چې زما ماشوم تربیت حاصلوي زما ماشوم ښه طرف ته روان دی او مونږ څه کوو مونږ هغه ماشوم داسې ځي ته راولو چې هغه بیا سبا د جومات ته قدم ایښودونه 10 ګنټې مخکې سوچ کوي چې یاره جومات ته لاړ شم او که لاړ نه شم الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کول توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زمونږ دا خولې دا په کنټرول کې وساتي چې مونږ د دې نه بد رد او کنځل دا ونه باسو بلکې ذکر اذکار او ښه خبرې او ښه الفاظ د دې نه وباسو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمين چې دا دین مونږ ته رارسولی دی دا د دې صحابو او د دې اسلافو او د دې مشرانو په خدمت باندې دیو مونږ ته شپه ورځ یو کړې ده او دا دین مونږ ته رارسېدلی دی. دا چې نن مونږ دومره په آرام سره او په کلي لاندې ناست یو په جومات کې دا مونځ کوو دا ذکر اذکار کوو دغه تکلیفونه دغه سختیانې هغو برداشت کړي دي ځکه دا دین مونږ ته نن په صحیح طریقې سره رارسېدلی دی. یعنې د صحابه کرامو تاریخ تاسو ولټوئ. ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې کله ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایي چې دا الله رسوله ما ته مونږ په حقه یو که نه یو؟ هغه ولې په حقه نه یو؟ بیا ولې مونږ دې کعبې ته نه ځو هلته مونځ نه کوو؟ هغه ورته ویلی چې ابو ذر لږ غلی شه نن سبا دا کفار په مونږ باندې غالبه دي چې سبا الله مونږ په دیو باندې غالبه کړو نو مونږ به بیا دا اعلان وکړو. لیکن هغه جذبه وه د ایماني هغه چېرته غلی کېدو سیده لاړو کعبې ته اعلان وکړو چې ابو ذر ایمان راوړی دی. دا کفار پرې راتاو شو ویې وهل دومره یې ووهلو تر مرګه پورې ووهلو. یو صحابي ونه راغی چې لرې شئ تباه شئ تاسو ته پته نشته چې دا د غفار قبیلې سړی دی او ستاسو دا قافله دا په دې غفار قبیله باندې ځي او که ده دا خپل قوم راویستو نو بیا به تاسو څنګه دا خپله قافله شام ته ولېږئ. لکه د مکې خو داسې ښار دی چې په هغې کې نه څه کرلی کېږي او نه څه د هغې نه راوځي. دیو به چې دی نه په یخنۍ کې به هم قافله لېږله چې هغه به څه ګټه مټه وکړله ټوله یخني به هغه یې خوړله. بیا به یې په ګرمۍ کې ولېږله چې په ګرمۍ کې به څه کېدله نو هغه به یې هغه خوړله. په دویمه ورځ باندې بیا دا ابوبکر رضی الله عنه راغی بیا یې دیو ووهلو بیا په درېیمه ورځ باندې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته چې ځان مه وژنه او لاړ شه خپل قوم ته هلته دین خور کا چې دا مسلمانان شي او دا راشي دې خوا. زما محترمو وګوره دا تکلیفونه دې صحابو برداشت کړي دي. دی ابوبکر رضی الله عنه دومره وار خوړلی دي دی عمر رضی الله عنه دغه شان نور صحابه کرامو دا چې دین مونږ ته نن رارسېدلی دا چې مونږ داسې په ارامه او په خوشحاله طبیعت باندې دلته نن ناست یو دا تکلیفونه هغو برداشت کړي دي. خو په کار دا دی زما محترمو چې په دې تکلیف په بدله باندې مونږ څه وکړو دې دین ته خپل ځان وقف کړو خپل مال وقف کړو چې سبا الله رب العالمین زمونږ ته تپوس وکړي چې انسانه تا دین دپاره څه کړي نو مونږ به ورته دا وایو چې الله نور خو مې وس نه کېدله خو دا یو 50 روپۍ یو 100 روپۍ مې د وسه کېدلې دا مې د دین دپاره د جومات دپاره ورکړي. او که چېرته دا مونږ نه کوو نو بیا به سبا الله ته څه جواب ورکوو. زما محترم پکار دا دی چې مونږ خپل ځان کې للهیت پیدا کړو. مونږ په خپل ځان کې د الله رب العالمین د رضا کولو اسباب پیدا کړو. مونږ په خپل ځان کې هر هغه کار پیدا کړو چې په هغې باندې څه پیدا کېږي الله رب العالمین رضا کېږي. الله نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ دا ګناهونه معاف کړي او الله رب العالمین هغه کارونه زمونږ نه والي چې هغه زمونږ د کامیابۍ او د جنت د تلو ذریعه ګرځېږي او د هغه کارونه نه موږ وساتي چې هغه زمونږ د ناکامۍ او د بدبختۍ ذریعه ګرځېږي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سوف نبرأ بركة نزدي